کچر ستا تعلق د خیبر پختونخوا سره وي او میټرک ته ساينس سره کړی وي او هیلث شوبه کې خپل کیریئر جوړېدل غواړي نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. دا ویډیو تر اخره پورې واورئ. پروینشل هیلث سروسز اکیډمي PHSA چې د خپل 2 کاله پیرامیډیکل ډیپلومې داخله اعلان کړی دی چې 2024 او 2028 سیشن دی. نو دا ډیره ښه ډیپلوما ده. کچرته کې تاسو دا ډیپلوما د سرکاري ادارې نه وکړله نو زه تاسو ته دا شورټي درکوم چې تاسو به فیوچر ډیر خوشاله وي او سرکاري جاب درته ملاوي شي او هیلث الاونس او تنخواه به اخلي او ورسره کچرته ستا تعلق د رورل ایریا سره دی د فاټا سره دی نو هلته ته ورسره وړوکې غوندې کلینیک او میډیکل سټور هم لګولی شي او د کلو خلکو خدمت به کوي، فرسټ ایډ به ورکوي، ستا به هم کار روان وي، د کلیوالو به هم روان وي، ډاکټري به کوي په خپله علاقه کې او سپین کوټ به دې اچولی وي. نو دې کې تاسو خامخا داخله واخلئ. اوس راځو اول په ایلیجیبیلیټي باندې ځان پوه کوي چې دې دپاره کم کسان اهل دي او داخله کولی شي. نمبر 1 خبره خو دا ده چې ستا عمر په 10 کالو نه زیات نه وي. نمبر 2 خبره دا ده چې تا میټرک ساينس سره کړی وي او کم از کم 50% نمبر یې اخیستی وي او بیالوجي چې دی هغه پکې مسک ده. درېیمه خبره پکې دا ده کچرته کې ته ان سروس کس یې او آلریډي په سروس کې او دا کورس کول غواړې د 2 کاله ډیپلوما نو ستا عمر کم از کم چې 45 سال نه زیات نه وي او کچای فیسی کړی وي پری میډیکل او هغه 50% نمبر اخیستی وي نو ته به ایکسټرا ویټیج ملاویږي داخله کې او کچرته ته حافظ قرآن نو 20 نمبر به تا اضافي ملاویږي په شرط دا چې سرټیفیکیټ په ورته خای د حافظ قرآن. اوس راځو چې تبه داخله په کومه علاقو کې کولای شي. نو دا سالور انسټیټیوټ یو چې دا پېښور کې د ذوالفقار علي بټو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ اف میډیکل ټیکنالوژي بل چې دی هغه چې د پیرامیډیک انسټیټیوټ اف میډیکل ټیکنالوژي ایبټ آباد دا بل چې د پیرامیډیک انسټیټیوټ اف میډیکل ټیکنالوژي PIMT سوات ته او بل چې د DI خان دی PIMT DI خان. نو دا ډومیسایل په بیس باندې تاسو داخله کولی شئ. داسې نه ده چې دا وزیرستان والا په پېښور کې کولی شي یا پېښور والا په ایبټ آباد کې کولی شي. نه د هزاره ډویژن والا به ایبټ آباد چې کوم انسټیټیوټ دی دې کې به داخله ورته ملاویږي. د ملاکنډ ډویژن والا چې دی هغې ته به سوات کې داخله ملاویږي. پېښور چرسده او مردان ولته به پېښور کې داخله ملاویږي او د نارت وزیرستان د بنو او DI خان او ساوت وزیرستان دا به DI خان انسټیټیوټ کې داخله اخلئ تاسو. او د دې لاست ډیټ چې دی دا 5 سپتمبر دی چې په هغې نه مخکې تاسو داخله وکړئ خو کوشش کوئ چې تاسو لاست ډیټ ته انتظار ونه کوئ او اوس نه تاسو داخله د نن یا سبا نه شروع کوئ. اوس راځو چې داخله به ته څنګه کوئ. په ټولو نه اول خو به تاسو ګوګل اوپن کوئ. آنلاین چې کوم هلته کې د دوی ویب سایټ دی افیشل د PHSA هغه به کولاو کوئ. د هغې کولاولو طریقه دغه ده چې تاسو به په سرچ ګوګل سرچ کې به ولیکئ PHSA پروینشل هیلث سروسز اکیډمي افیشل ویب سایټ چې هغه کولاو کوئ تاسو ته به دا اشتهار هم راشي او چالان فارم هم درته راشي. او بله دا طریقه هم کولی شئ چې تاسو www.phsa.edu.pk په دې باندې تاسو د ویب سایټ کولاو کوئ نو تاسو به اول په اشتهار باندې ځان پوهی کوئ بیا به ځان ته د 500 روپۍ چالان فارم دی هغه به ډاونلوډ کوئ بیا فارم دی هغه به ډاونلوډ کوئ پراسپیکټس دی هغه به ډاونلوډ کوئ د انسټیټیوټ تصویران دي پکې د هغې ټول چې کوم سیمسټر دی د کال کم پړهایي د هغه هر څه په ډیټیل باندې پکې لیکلي وي که نه پوره. نو دا شیان به تاسو ډاونلوډ کوئ بیا به تاسو لاړ شئ بینک کې به 500 روپۍ جمع کوئ بیا به دا فارم ډک کوئ ښه په احتیاط سره او بیا به تاسو په متعلقه اداره کې یعنی د نارت وزیرستان د بنو والا او DI خان والا به DI خان انسټیټیوټ کې چې کوم PIMT DI خان دی هغې کې به تاسو دا هر څه جمع کوئ او بیا به په 8 تاریخ باندې ډسپلی لیست وګورئ یعنی میرټ لیست به لګېدلی وي او د هغې نه پس ورځ دوه پس بعد چا ګریوینسز وي چا شکایت وي چې یاره جي زما په دې نمبر باندې راتلم هغه به هغې دپاره به یو ورځ ورکو تاسو ته تر 13 تاریخ پورې یعنی ستمبر میاشت کې به ستا داخله وشي او بیا به ستا پړهایي شروع شي نو ستا فیوچر به محفوظ شي. دې ته ګورې خامخا داخله وکړئ او دا پروفیشنل ډیګري ده ډیپلوما ده او بل دغه دی چې نن سبا هیلث سروسز کې تاسو ته پته ده چې جابز هم ډېر راځي ضرورت هم ډېر د خلکو ته نو ستا فیوچر به ورسره محفوظ شي.